دا اکټیویټي مونږ ارینج کړې د پاکستان US الومنای نیټورک په تھرو باندې او د US میشن سپورټ سره مونږ ارینج کړې ده. زه د دې نیټورک په خواني صدروم پاتې شوم. د دې اکټیویټي مقصد زموږ افغاني سټوډنټس دي دلته پېښور کې یا پوره خیبر پختونخوا کې هغوی دپاره یو ټریننګ ارینج کولو او دا ټریننګ نه پس دا یو نیټورکینګ کانفرنس دی. نو دا د هغې سیکنډ پارټ دی د هغه پروجیکټ او دې کې موږ پاکستاني سټوډنټس هم راغوښتي دي او دا چونکې نن 20 جون دی ورلډ ریفیوجي ډے هم دا نو د هغې منځلو دپاره هم دا اکټیویټي موږ دپاره ډېر امپورټنټ وه چې موږ یو میسج ډیلیور کړو د پیس د ټالرنس او د پروګرس زموږ په څومره هم چې زموږ ریجن دی دې کې. په دې کې موږ څلور ورځې مختلف ټرینرز راغوښتي وو چې په مختلف ټاپکس باندې ډسکشن وکړو چې څومره آنلاین سکلز دي د هغې په تھرو باندې سټوډنټس ارننګ کولی شي یا خپل ځان دپاره یو بزنس سټارټ کولی شي انټرپرنورشپ کولی شي. دین علاوه لیډرشپ سکلز باندې موږ ډسکشن وکړو چې کوم امپورټنټ ټریټس دي چې هغې د هغې په بیس باندې سټوډنټس په پروفیشنل لایف کې سروایو کولی شي او هغې سره سره سایکولوجیکل چې کوم ټریټس دي او چې کوم سټرنثس دي کوم امپورټنس دی په دې پروفیشنل لاین کې په هغې باندې ټریننګ شوی. دې ټریننګ کې موږ ته ډېر څه وښیل لایک سکسیس سټوریز یا لینک د آنلاین بزنس حوالې سره چې کوم شیزونه وو لایک امیزون یا لینکډین وغیره نو هغسې مې زده کړې ده. انشاءالله سټارټ اپ مې اخیستی ده ګورو چې څه کېږي. داسې ټریننګ څومره ضروري یا څومره ګټور داسې ټریننګ ډېره ضروري مثلا موږ سره داسې یو شته چې هغې ته مطلب آنلاین بزنس حوالې سره یا پلیټفارمز پته نه وي نو دا ډېره امپورټنټ ده چې هغې ته د مطلب صحیح پلیټفارم پته ولګوي چې کوم پلیټفارم ضروري ده هغه څنګه خپل آنلاین بزنس سټارټ کولی شي. مطلب خپل مشکلونه خو لري خو بیا هغې نه علاوه مطلب ډېر داسې موږ ایجوکیشن حاصل کوو خو دلته جاب کولی نه شو ځکه چې زموږ POR کارډ ایشوز وي څومره هم چې راوت وایي چې تاسو نه جاب کولی شئ ایجوکیشن نه پس خو بیا همدا مسله وي چې جاب نه شو کولی. زما خپله ما BBA آنرس کړی ده فاینانس کې او بینک کې مې انټرنشپ وکړو ما ته آفر هم وشو خو بیا هم هغه سلیکشن ونه شو ولې ځکه چې زما POR کارډ و هغه کمپیوټر نه اکسپټ کړ نو داسې ډېره ایشوز شته اوس هم. د افغانستان سره تعلق ساتم. دا کانفرنس یو د مخکې څلور ورځې ټریننګ شوی ولو او دا د امریکا سفارت په حمایت د پېښور پوهنتون د محصلینو ټولنې په سره په همکاري تر سره شوی ده. د دې هدف دا ده چې څنګه کولی شو افغان مهاجرین چې هغه په پاکستان کې اوسي په مختلفو ښارونو کې اوسي هغې تعلیم کړی ده او یا هم هغې حرفوي زده کړې لري څنګه کولی شي هغه حرفوي زده کړو او تعلیم نه په استفادې خپل ژوند جوړ کړي او خپل په ژوند کې یو عاید ولري. ځکه که موږ وګورو دا تېر ټول مشکلات راپېښ شوي دي په دې جامعه کې په افغانستان کې یا پاکستان کې یا نورو کې هغې یو علت دا ده چې خلک تعلیم هم لري حرفوي زده کړه هم لري ولې داسې یو نظریه یا داسې یو طریقه کار له دوی سره نشته تر څو څنګه خپل موقف ته ځان ورسوي. نو هغه خلک دلته راغوښتل شوي دي چې هغه تجاران دي یا هم هغه کارمندان دي یا ژورنالیستان دي چې هغې دلته افغانان دي او دلته اوسي او مختلفو چینلو سره یا مختلفو شبکو سره کار کوي یا مختلفو سازمانونو سره کار کوي نو هغوی خپل تجربې شریکوي او هغوی په دې سره کولی شي چې هغه افغان مهاجرینو ته یو نظریه ورکړي تر څو څنګه دوی خپل حرفوي زده کړې یا هم سکلز او یا هم تعلیم څخه ګټه واخلي په پاکستان کې. ځکه دلته دوی د مهاجر په حیث اوسي نو د دولت کې اجازه د وظیفې نه لري نو طبعا دوی ته یو داسې بغیر دولتي دغه په کار ده تر څو دوی هلته وظیفه وکړي.